अस्सलाम वालेकुम मलګرو کم کسان چې پاکستان تحریک انصاف پریدي هغه کسان لا عمران خان یو ډیر غټ سرپرایز ورکړی دی او څنګه هغه کسان اوس د مشکلاتو سره مخ دي. فیاض الحسن چوهان پرون یو پریس کانفرنس وکړو او په هغه پریس کانفرنس کې د په عمران خان باندې ډیر زیات تنقید وکړو او څنګه هغه په هغه پریس کانفرنس کې ډیر زیات بې عزته شو. د پاکستان د عوامو څه رائے ده هغوی دې ټیم کې څه رائے لري، تاسو خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ چې دې ټیم کې د پاکستان عوام چې دي هغه عمران خان سره ولاړ دي او کنه د پی ډی ایم چې کوم نور سیاسي جماعتونه دي هغوی سره ولاړ دي. خو کومه چې د عوامو رائے ده اوسه پورې چې موږ ته کوم کمنټس راځي او کم خلک په سوشل میډیا باندې د خپل چې کوم محبت دی هغه اظهار عمران خان سره کوي، نو هغوی دا وایي چې یاره کو دا ټول چې کوم لیډران دي د پاکستان تحریک انصاف دوی عمران خان پریدي، خو موږ عمران خان نه پریدو، موږ به بیا هم ووټ عمران خان له ورکو او کو چېرې عمران خان یو د بجلی ستن له هم ټیکټ ورکي نو موږ به هغې له هم ووټ ورکو. نو ستاسو څه رائے ده خپل رائے ما سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ چې د پاکستان عوام دې ټیم کې چا سره ولاړ دي. لومبي راځو چې عمران خان دغه کسانو لا کم سرپرایز ورکړی دی او څنګه دوی اوس چې دي نو هغه د مشکلاتو سره مخ دي. ملګرو کو تاسو یو خبره نوٹ کړې وي که نه، دا کم کسان چې پاکستان تحریک انصاف پریدي په دې کې 90% داسې دي چې هغوی یو بل سیاسي جماعت ته نه ځي بلکې هغوی سیاست پریدي او د هغې وجه دا ده چې د دې کسانو دا خیال دی چې یاره کله دا مشکل ټیم تیر شي او پاکستان تحریک انصاف چې دی د دې مشکلاتو نه بهر روزي نو موږ به بیا واپس پاکستان تحریک انصاف کې شمولیت اختیار کو او یو آپشن هغوی ځان سره پریدي نه هغوی ځکه یو بل سیاسي جماعت سره هغې کې شمولیت نه کوي ځکه چې دې ټیم کې دوی ته دا پته ده چې یاره د پاکستان تحریک انصاف چې کومه کشتۍ ده نو هغه ډوبېدو واله ده. نو بل اړخ ته کو تاسو سوچ وکړئ چې کله یو کشتۍ ډوبېږي نو هغه کس بیا کوشش کوي چې بلې کشتۍ ته هغه ورودانګي. نو د نون لیگ چې کومه کشتۍ ده هغه موجوده ده او د پی پی پي چې کومه کشتۍ ده هغه موجوده ده، خو هغوی ته دا پته ده چې د نون لیگ او پی پی پي کومه کشتۍ ده هغه مخکې نه ډوبه شوې ده او د پاکستان تحریک انصاف چې کومه کشتۍ ده هغه ډوبېدو واله ده او یو چانس شته چې د پاکستان تحریک انصاف دا کومه کشتۍ ده دا ډوبه نشي او عوام چې دی نه دی لا سهاره ورکي او دا واپس روچته شي. نه لحاظه کو داسې حالات راشي، حالات مناسب شي نو موږ به واپس په دې پارټۍ کې چې دی نه شمولیت اختیار کو. خو اوس دغه کسانو له عمران خان یو ډېر غټ سرپرایز ورکړی دی او هغه سرپرایز دا دی عمران خان دا حکم جاری کړی دی او دغه کسانو ته دا پیغام هم لیږلی دی د هغې نه پس دوی ډېر زیات مشکلاتو سره هم مخ دي. عمران خان دا ویلی دي چې کم کسان دې ټیم کې په مشکل ټیم کې پاکستان تحریک انصاف پریدي نو هغوی به بیا په مستقبل کې زه د پاکستان تحریک انصاف حصہ نه جوړوم، هغوی له بیا پاکستان تحریک انصاف کې زه شمولیت نه ورکوم او هغوی له به دا اجازت نه ورکوم چې هغوی دوباره په دې پارټۍ کې شامل شي. او دا حکم هم ورکړی دی چې کم کسان هم پاکستان تحریک انصاف پریدي نو هغوی چې کوم د پارټۍ رکنیت دی نو هغه دی فورا معطل کړی شي او ختم کړی دی شي. نو اوس دغه کسان چې دي نو هغوی سره خپل ډېر زیات غم دی چې آینده به مونږ کم سیاسي جماعت سره شاملیږو. او بل اړخ ته فیاض الحسن چوهان پرون یو پریس کانفرنس وکړو په هغې کې عمران خان باندې ډېر زیات تنقید وکړو، خو بیا یو صحافي د هغه نه یو داسې سوال وکړو چې هغه ډېر زیات په هغې باندې بې عزته شو. دا هغه فیاض الحسن چوهان دی چې ده به د عمران خان ډېر زیات تعریفونه کول او ده به دا وی چې یاره عمران خان چې دی نو هغه زما لیډر دی، هغه سره زه په مشکلاتو کې ولاړ یم او چې کله ګرفتارېده نو ده دا نعره هم لګولې وه چې کون بچایګا پاکستان عمران خان عمران خان. او کله 92 نیوز په پروګرام کې د خبرې اترې کولې نه په هغې کې د خپل موبایل فون داسې خولو چې دی موبایل فون کې ما سره د پولیس والا داسې ویډیو ده چې هغه ما سره ثبوت دی او د هغې نه دا ثابتېږي چې کوم کور کمانډر هاوس دی په هغې باندې کومه حمله شوې ده نو هغه پولیس والا کړې ده او هغوی چې دی نو کور کمانډر هاوس باندې د پټرول او بم چې دی نو هغه ورولي. او هغه فیاض الحسن چوهان پرون په عمران خان باندې ډېر زیات تنقید وکړو. نو بیا صحافي د ده نه یو سوال وکړو او ورته وویل چې یاره ته خو د کیمرې نه شاته تا بل څه کهاني اوروله چې یاره پولیسو والا په ما باندې ډېر زیات تشدد کړی او نور چې کوم وجوهات دي نو هغه د دې وجه ده چې زه پاکستان تحریک انصاف پرېږدم. او اوس چې کله د کیمرې مخې ته کېناستې نو اوس ته دا وایې چې یاره عمران خان ما سره ښه سلوک نه دی کړی او چې کوم نو مایي واقعات دي د هغې په بنا باندې زه پاکستان تحریک انصاف پرېږدم. نو هغې نه پس فیاض الحسن چوهان چې دی هغه سره هیڅ جواب نه و، هغه ډېر زیات بې عزته شو، خاموشه شو ځکه چې د دې جواب هغه سره نه و. او صحافي ورته دا وویل چې د کیمرې مخې ته ستا یو کهاني ده او د کیمرې شاته ستا بله کهاني وه. نو د دې خبرې جواب بیا فیاض الحسن چوهان سره نه او تاسو اوس د دې نه اندازه ولګئ چې دا ټول لیډران چې دي نو دا ولې عمران خان پریدي. بل اړخ ته د عوامو څه رایې ده تاسو هم خپله رایې ما سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ او دا ویډیو هم مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د الله په امان.